الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش كذلك نجزي الظالمين. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مخکهم د معذبین او د عذاب ذکرو او دی آیت کې هم د معذبین او د عذاب ذکر دی، خو ورسره علت د عذاب هم ذکر کوي چې تکذیب آیات الله او استکبار دی. حکم ذکر کوي خو سره د علت نه. الله وی ان الذين يقينا كسان كذبوا بآياتنا چې دروغ نسبتونه کړیو زمونږ آیاتونو ته، واستكبروا تکبروا عنها تکبر کړو دا غینا، فلم یؤمنوا بها ایمان نو راوړې پاغي باندې، لا تفتح لهم ابواب السماء کلو بنشي د دې د پار اسمان د دروازې د اسمان، یعنی د دې عملونو د پار به د اسمان دروازې نه کولاوي. اذا اورج بارواحهم چې کله خجول کیږي د دوی روحونه الیها دی اسمان ته پس د موت نه، په یهبتو بها راوا بغورځولې شي په دې سر سجین ته. سجین د ځمکو نه لاندې ځای دی. بخلاف المؤمن په خلاف د مؤمن په یفتح له اسمان دروازې به ورته کولاو شي، ويسعد بروحه الى السماء السابعه د روح به هم اسمان ته وخیږي کما ورته په حدیث، لکه حدیث کې چې راغلی د مؤمن روح به په الین ته ځي او د کافر روح بس بر چې خیجی او ورته وي بر وغورځوي مردار. ولا يدخلون الجنه جنت تبنزي حتى يلج الجمل تر دې چې داخل شي جمل پیسم ملکیات پسوم دستن کې. ثقب الابره سوره دستنی نن پستنی بسوری کې وس اوخ نه نوته شي ګندل دستنی وهو غیر ممکن فکذا دخولهم، وای دا خو دلیل دی کنه دې ته تعلیق بالمحال وای. ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يدخل الجمل في سم الخياط فلا يدخلون الجنه كذلك وكذلك همدارنګ جزاء نجزي المجرمين، موږ جزا ورکو مجرمانو ته په کوپر سره. لهم اشتردی د پاره د جهنم نه مهادن فراشن ومن فوقهم د بر د دینه غواش اخفیت من نارن پردی دی د اورنا جمع د غاشیه ده، غواش جمع د غاشیه ده. او تنوین ایواز ده د یای محذوفین ایوازی تنوین ده، تنوین د تمکن نه ده ها. وکذالک نجزی الظالمین، همدارنګ مونږ جزا ورکو ظالمانو لرا. والذین کسانا منی چې مان راوړل نیک اعمال کړي دي، دا مبتدا ده. وقولو دا قول لا نکلف، موږ نه مجبورو اس نه پس الا وسع مگر پاندازې د طاقت داغې د عمل نه. دا اعتراض دی بینه و بین خبره، د مبتدا او د خبر په منځ کې ها. والذین آمنوا سره دا مبتدا شو وهو دا خبر اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون او لا نکلف نفسا الا وسعها، دا جمله معترضه شو. پوښتنه ونزانا مونږ براو بس ما پی صدور هغه چې د دې په زړونو کې من غلن کینی حق دین کان بین مغتینی چې د دې په منځ کې په دنیا کې تجربه یې کې وامن ته تم تحت قصورهم لاندې د بنگلو د دین الانهار نهرنا. وقالوا عند الاستقرار في منازرهم، او دی به وي چې کله مستقر شي په کورونو کې الحمدلله الذي سنا صفت دی غزاد لرا هدانا لهذا چې مونږه برابر کړی دی عمل لرا، هاذا جزاء دا جزاء دا غدا. وما كنا نو مونږه لینا هدیه چې برابر شوی لولا ان هدانا الله کچری الله مونږ د هدایت نه وکړي. حذف جواب لولا، جواب د لولا حذف کا بدلالت ما قبل، ذکر ما قبل بدلالت کې لولا ان هدانا الله
نو فما كنا لنهديه نو ما كنا مخکې ذکر شنو جواب حذف ده. لقد جاءت رسول ربنا بتحقیق سره راغلي دي پیغمبران در رب زمونږ بالحق په حق سره ونود आवाज به وکړي شي ان مخفف من المثقل دی ضمیر شان پکې پټ دی نو هغه اسم دی ای انه شان ده او مفسره یا ان مفسره ده په مواضع خمسه په پنځو ځایونو کې رسته ځای ان فی علینا من الماء ده ها پنځه ځایونو کې رسته راځي په دې ټول پنځو ځایونو کې یا مفسره ده او یا چې کوم ده مخفف من المثقل ده. ان تلکم الجنه دا جنت ورثتموها په میراث کې درکول کېږي تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب د عمل تاسو. ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار आवाज وو کی جنتیان اصحاب النار د اور والا ته تقریرا و تبکیتا د ثابتول او د خاموش کولو د پاره ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا منګه خو پیدا کړه وا چې وعده کړو موږ سره رب زمونږه د ثواب نه حقا حال وجدتم آیا تاسو پیدا کړی د ما وعدکم ربکم چې وعده کړی د تاسو رب تاسو د عذاب نه حقا په حقا. قال غیب و انعام فاذن مؤذن نادا منادن आवाज وو کې आवाज کوونکې بین ما بین د فریقینو کې اسمعهم چې ورو روي به دوی ته اللعنت الله چې لعنت د الله دی علی الظالمین په ظالمانو الذين ظالمانا کسان دي سدون الناس چې خلق من کوي ان سبیل الله د الله د لارې نه چې دینه ويبغونها لټي يطلبون سبيل لټي په دې لار کې واجا معوجا کوکواله وهم بالاخره دی په آخرت باندې کافرون کفر کون کی وبينهما فما بين د دې دوه جنتیانو دوه اصحاب الجنه و اصحاب النار حجاب پرده وی حاجز قیل هو سور العرب دیوال د عرب پي عرب د شي وی خلق چې نه کېو بدی دواړه برابر هغه خلق په عرب کې نه به جنت ته ځي او نه به دوزخ ته ځي او هغه عرب عرف الدیک نه ماخوذ اوچت ځای ته وایي اوچت ځای کې وایي. وعلى الاعراف وهو سور الجنت چاغد آغا سور الجنت دیوال د جنت ته یا مینس کې دیوال د جنت ته رجال پاغي هم سړي استوت حسنات او مسیح خزبم پکی وس خلق مطلب رجال نه معنا خلق استوت حسنات و مسیئات کما فی الحدیث یعرفون پی بجنی کل من اهل الجنه والنار بسیما بالا مو باندې دا اصحاب العرب په جنتیانم پیجنی او دوزخیان په پالامو به پیجنی وهي بیاض الوجوه للمؤمنین د مؤمنانو مخونه بسپینی وسواد حتور والد مخونه به د کافرانو لرؤیتهم لهم از موضع او مال دا به ویني ځکه موضع د دې خو عرب والا خو به اوچتي جنتیان به ګوري او دوزخیان به ګوري. ونا د आवाज وو کی دا اصحاب العرب اصحاب الجنه جنتیان ته ان سلام علیکم سلام دی پتا سو سلام بو قال تعالی علیکم و قال تعالی الله باورته وی لم يدخلوها دی بنا داخلي کی دا صاحب العرب الله وی وهم يطمعون دی بتم کی په دخول کی. قال الحسن حسن بصری وی لم يطمعهم تم بنا ور کی دی تعالی دا تم الله نه ذکر کوي لالی کرامتین یریدها مگر د عزت د وجنه یریدها چې الله د دې عزت غواړي چې اخره کې داخلي دل دي. ورول حاکم ان حذیفه قال بینما کذالک دی په دې مین کی تعالی علم ربک رب راشد الله شان سره چې څنګه مناسب دي تاسو پوښي الله براشي کما یلیق بشانه الله شان سره چې څنګه مناسب. وقال الله برته قوموا پاس يدخل الجنه فقد غفرت لكم زي خدیم غر کا جنت ته زي بخره خدیم غر کا په جنت کی استطلع عليهم ربك حدیث ته ګوري طلوع د رب باشي طلوع بسنګي کما يليق بشانه. د صفات بارکه ګورې ډېر احتیاط کوي ډېر مليان پکې خطا وتی موجوده دور زموږ معاصرین ټول معاصرین علما اکثر په دې کې خطا دي. تاسو به پوښي قسم دی ګورئ اول د طالب یو لوی مولا په یو لوی مدرسه کې استاد دی راته وی خو دا او هغه وایي چې دا کما یلیق بشانه دا غلط ځکه چې شان خو کې خو تغییر راځي کنه شان کې خو تغییر راځي شان خو حال ته وای او زم چې دا څومره جاهل مولا دی چې دا خبرې کوي کل یوم هو فی شأن
الله ته شان ثابت دی کنه دی ثابت او سلم کې چې راغلی سبحانه معظمه شانه کل یوم هو فی شان نو کما یلیق بشانه دا الله شان سره چې څنګه مناسب تاسو به پوښی او هغه موږ لا وایي چې نه شان بنوای چې کما یلیق بشانه دا وایي چې دا صفت حقیقي ده زه په نه پوهیږم بس ولې په نه پوهیږم استوا صفت حقیقي ده الله دې زه په پوهیږم چې الله ته ثابت ده صحیح ده معنا حقیقي ما ته نه ده معلوم او نه راته کیف معلوم ده بس صحیح څه ځکه معنا حقیقت څه ته وایي چې لفظ مستعمل شي په معنا ما وزیاده کی دا الاستواء د معنا ما وزیاده چې ما ته معلومه ده هغه د بندګانو د استوا ما وزیاده ما ته معلومه ده ځکه د دې واضح بنده ده کنه او د الله د استوا واضح خو بنده نه ده کنه نو واضح ما ته چې کوم ده ته واضح نشته معنا موضوع له نشته نو معنا حقیقي ده کما شو ما ته معنا حقیقي نه ده معلومه اګه څه کوئی چې دا بعض خلک کی کنه دا به پدې به گمراه کوي چې معنا حقيقي معلومه ده خو مونږ ته کیفیت نه ده معلوم چې معنا حقيقي معلومه شنو کیفیت درته څنګه نه ده معلوم بیا خو کیفیت هم معلوم شي تاسو به پوښتنه کما یلیق بشانه بتا سوای ګورې پدې پنځه شپږ تفسیرونه ما کتري دي چاغي کې استوا بارکه استوا یلیق بشانه استواء یلیق بشانه او کما یلیق بشانه او دی یو معاصر مولا چې هغه د دوه پیسو هم نه او بکر خیاربی عبارت هم نشي لیکلی او دا هغه تاسې منای ګورئ چې کما یلیق بشانه دا غلط ده دا خبره سره ځان سره نوټ کوي ویلي کوي ګورئ چې دا به درته خلک وایي پنځه تفاسیرو ما کتلي پنځه تفاسیرو حوالې زه در کوم چې استوا سره کما یلیق بشانه یا استواء یلیق بشانه لیکلي قرآن کا نہ منائی کل یومن ہوئے پیشان سلم کا نہ منائی معظم شانون پینزیش تفاسیر خو منائی نو ته دې مرانا تاسو ورته دا طالبان ورته ناست یو ګوري چې دا رښتیا وایي دا به رښتیا وایي دا به نه ځکه خپل نه پوهېږي وایذا صرفت کله واړولې شي ابصارهم سترګې د دې اصحاب الاعراف تلقاء جهت اصحاب النار طرف د اصحاب النار تقال دی وای ربنا رب زمنګ لا تجلا مگر زمنګ په نار پور کی مال قوم ظالمین سره دا قوم نه چې ظالمان دي ونا د اصحاب الاعراف आवाज بو کی د اعراف پر خلق رجالن څه سړو تمن اصحاب النار د دوزخیان نه یاري پونم چې پی به جنبی سیمام پنخو قالو ورته وی با ماغنان کوم پی به جنشدا پلان کې خان دی ورته وی با ماغنان کوم د فنکتا سنا من النار دورنا جمع کول تاسو مال لراو کثرت کوم یا ډیرون تاسو مال لرا ته خان صاحب دا ډیر مال را جمع کړو مال دې شو بچي وما کنتم تستكبرون وغچ تاسو به تکبر کوئ استکبار کوم ان ایمان ويقولون ويبلهم ديت مشيرين الى ضعفاء المسلمين پدا اشار کې چې اشاره کوون کې وای کمزور مسلمانانو ته اهؤلاء الذين دا کمزوري قص خلق دی اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل لا ينالهم الله چې نبر سيدي الله برحمت مهرباني قد قيل لهم دي تبويل چې ادخل الجنه جنت تنوزي لا خوف عليكم نبوي ربتا سوالان تم تحزنون وقور او ادخلوا بنا للبوت مفعول ودخلوا وجمله النفي جمله د نفي چې کوم د حال د مقول لهم ذلك دوی ته بداسي ویل شي ادخل الجنه دا مکالمه و د اصحاب الاعراف د جنتیانو د زخیانو په منځ کې اوس مو الله مکالمه ذکر کوي د اهل الجنت او د اهل النار په منځ کې وانا د اصحاب النار د زخیان په आवाज کې اصحاب الجنت جنتیان ته دا خانان به طالبانو له आवाज وکي اصحاب الجنه دي غریبانانو ته انا فی علینا من الماء واچوي په موږ باندې لګیو بو مما رزقکم الله چې تاسو خدای درکړي مینت تامه د خوراک نه لکه موږ تراکای قالو دا طالبان به ورته وای ان الله یقینا الله حرمهما منعهما دا دواړه من کړي دي علل کافرین په کافرانو باندې الذين کافران اتخذوا چنی ولې دینهم دین د دی لهون په لهون په د شغل مشغولتیا ولا عبالوبی لوبه مسخری د دین پورې وکولې وغرتهم الحیات الدنیا دو ککړیو دی ژوند د دنیا په یوم ننساهم
الله وینن منګ نترکهم فی النار په فریدوی پور کې کما نسول کدی چې پر خوا لقا یومهم مخامخ کېدل د ورځې د دوی دا به تر کې ملامل له چې عمل نو کړي د پاره ما کان بیا تناغه چې دیو پاتونه زمونږه چې دونه انکار کوي کما جهادو ولقد جئناهم بتخیص من راته کړه هر مکه او تبه کتاب قرآن په قرآن سره فصلنا وبينا بالاخبار موږ بیان کړی دی په اخبار سره واد وعید سره علی علم حال دی عالمینا موږ پوهیږو بما پغسه فصل پی چې تفصیل سره بیان شي پای کې هدن هدایت دی دا حال دی دهانا ورحمتن او رحمت دی قوم لره یومنون نبی چې په ایمان لروړي هل ينظرون دی انتظار نه کوي هل ينظرون معنا ما ينتظرون دی انتظار نه کوي الا تعویل او عاقبت ما پی دا انجام دا غس چې په دې کې دی یوم یاتی تعویل چې کله راشي دی ته انجام دا غي چا ورځ قیامت ته یقول الذين ويوا کسان نسو چې پری خیدا دا من قبل مخک تر کل ایمان به ایمان به پری خې قد جاءت رسول ربنا بدقی سر راغلی ومن ته پیغمبران در رب زمنګا بالحق باغ سرا فهل لنا من شفاء من د سفارشان شته پښتو لنا چې سفارش کی منګ لرا او هل نرد الى الدنيا یا به موږ واپس کړی شي دنیا ته په عمل چې موږ عملو کو غیر الذي غیر دا غینا کنا عمل چې موږ کوم عملونه کول نوحد الله توحید الله کو نترک الشرک فيقال لهم وبویل شدی الله بیا واپس نشتا الله تعالی وی قد خسروا انفسهم بتقیسر تواجن کړیو دوی ځانونه د دې ځاسارو ال الهلاك ودل زابانهم لرشیو د دې ما وسکان یفترون چې دروغ جوړ کړیو داوود شریک هغه به تلریش درود شریف وای